د بېنظیري د روپو نوی اپډیټ راغلی دی، نوي معلومات راغلي دي. که تاسو لاړئ نو ستاسو به وخت هم ضایع شي او په کرانو چې کومې روپۍ لګېدلې هغه روپۍ به هم ضایع شي. نو دا ویډیو چې دا ستاسو دپاره ده او معلوماتي ویډیو ده، نو دا ویډیو راغلی دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته ورورسوي، ځکه زیاتر غریبانان به د دې نه نه خبر، نو هغه به لاړ شي، نو هم به یې وخت ضایع کېږي، هم په کرانو چې کومې روپۍ ولګي هم به یې دغه روپۍ چې دی دا به ضایع کېږي. نو د هغو له طرفه څه نوی اپډیټ راغلی دی، هغه اپډیټ در سره شیر کوم، ځکه تاسو ته چې دې ځل له کم قسط میلاویږي نو هغه به تاسو ته په ډیجیټل ویلټ اکاونټ کې چې دی په هغې کې میلاویږي. دا د هغو له طرفه دغه اپډیټ راغلی و. اوس پکې نوی اپډیټ چې دی هغه بل راغلی دی، ځکه چې راتلونکی قسط چې دی هغه به تاسو ته په دې باندې میلاویږي چې کله په هغې کې څه معلومات راغله نو هغه به موږ تاسو سره شیر کوو. خو تاسو ته چې کوم په ډیجیټل ویلټ کې په روپۍ راتلونکی قسط میلاویږي نو په دې کې 20% کسان چې دي هغه پاتې دي چې هغو تر اوسه پورې ځان له سیم چې دی دا نه دی راایستلی. نو چې دغه 20% کسانو ته سیمان نه رسېدلي نو د 80% ته چې دی دې ته بیا دا روپۍ چې دی دا نشي میلاوېدلی. دغه 20% ته چې کله دغه سیمان میلاو شي نو هلو به بیا دا روپۍ شروع کړي، تاسو ته به هم دغه روپۍ چې دی دا میلاویږي، لکه راتلونکی قسط چې دی هغه به تاسو ته به دغې میلاویږي. چې هغه نه دغه شی نو تر هغې پورې روپۍ چې دی دا تاسو ته نشي میلاوېدلی. په دې کې ځینې کسان دي چې هغو ته د دوباره اندراج دپاره میسج هم راغلی دی، د دوباره اندراج دپاره ورته میسج راغلی دی، نو هغه دوباره اندراج کوي. په دې کې ځینې داسې کسان دي چې هغو سره رجسټریشن نه دی کړی، هغه رجسټریشن چې دی دا هم کوي. ځینې کسانو کارډونه بلاک دي، هغه هم دفتر ته ځي، هغه وایي چې موږ رجسټریشن چې دی دا دوباره وکړو، یا خپل کارت چې دی دا دوباره آزاد کړو. نو د دې هر څه په باره کې زموږ ویډیوګانې چې دي هغه پراته دي په یوټیوب کې. مظلوم یار سپیک چې دی دا تاسو سرچ کوم نو د دې په باره کې موږ ویډیوګانې چې دي هغه اپلوډ کړي دي چې په کومه طریقې کار باندې دغه کارونه چې دي دا تاسو له کول پکار دی او د دې لپاره کوم شیزونو ته ضرورت راځي هغه تاسو له وړه پکار دي. نو اوس چې د هغو له طرفه کوم معلومات راغلي دي نو کوم کسان چې دوباره اندراج کوي نو دوباره اندراج هم نه کېږي، نوی رجسټریشن چې دی دا هم نه کېږي. کوم چې بلاک کسان دي نو هغه دې هم نه ځي، ځکه چې تاسو هلته کې ځئ نو هلته کې برس جوړوئ. نن سبا ګرمي ده نو که ستاسو سره ماشومان هغه هم خرابېدی شي، تاسو په خپله چې دی هم درس د وجې نه خرابېدی شي. نو د حکومت د طرفه اوس چې دی رجسټریشن دوباره چې دی هغه بند شوی دی. د څه د وجې نه بند شوی دی؟ د دې د وجې نه بند شوی دی څنګه چې ما تاسو ته په اوله کې ووي چې کم 20% کسان پاتې دي سیمان ورته نه دي میلاو شي، نو هغه 20% کسانو دپاره چې دی دوباره سیم چې دی دا شروع کړی دی. دا ویډیو چې دی دا به تاسو ته لیټ میلاویږي، ځکه زما ویډیو چې دا اکثر په ایډیټینګ او بلې چل ول کې لږ ټایم ورته تیر شي یا اکثر په خطو کې نو اکثر لیټ شي زما نه ویډیو چې دی لیټ ورخیږي زما. بل لا چې زه ول ټایم ورکوم نو په ټایم کوم څه لیټ شي نو ویډیو تاسو ته اکثر لږه لیټ میلاو شي. نو چې تاسو وکتل تاسو راولئ مخکې شیر کړئ چې نور کسان ته ورځي نو هغه سیمان چې دي هغه دوباره شروع کړل نو رجسټریشن چې دی دا اوس بند دی. اوس به تاسو ته سیم چې دی دا به دوباره میلاویږي، نو تاسو به دفتر ته ځئ او په دفتر کې به دغه سیم تاسو ته میلاویږي. داسې نه چې تاسو بهر په دکانونو کې دغه سیم راوغلی او تاسو چې دغه سیم موږ راواغست او زموږ کار چې دی دا وشو، نو په دغې کار نه کېږي. او کومو کسانو چې سیمان نه دي راغستي ا دې اوس لاړ شي او خپل سیمان دې راواخلي. چې تاسو خپل سیمان نه واغستل نو ستاسو په علاقه کې چې دی بیا به روپۍ شروع شي او تاسو ته به راتلونکی قسط چې دی دا میلاویږي. نو رجسټریشن چې دی هغه دوباره بند شوی دی او سیم ورکول چې دی هغه دوباره شروع شوي دي. نو که کوم کسان نه راغستی نو د لاړ شي خپل سیمان دې راوغلي، او کوم چې دوباره رجسټریشن کوي نو رجسټریشن بند شوی دی، تاسو تکلیف مه کوئ، که نه هم به یې وخت ضایع شي او هم چې په کرایانو کمې روپۍ ولګي نو هم به یې هغه روپۍ چې دي دا هم ضایع شي.